اليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. سنقول دسي بدرسوكم دبارنا مخاكي كوين شيخة وروكي كي وكي وروكي كي براباكي هذا السيد بزتك فيه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى آخر الآية. رونو دی رکو کی اللہ تعالی د بنی اسرائیلنا یو څو ګیلې او شکایتونه بیا کوي، او د هغې وجه دا ده چې دوی د مخکې نه لوز ماتو، وعدې ماتولې، او په دې آیاتونو کې الله تعالی فرمایي چې د دوی نه څلور خبرو ورته ما حکم کړی او هغه څلور واړه خبرې دوی ماتې کړې، زما احکامات یې مات کړه. لکه الله تعالی ورته وایي چې ګوره لا تعبدون الا الله، عبادت به نه کوئ مګر صرف د یو الله به کوئ. نو دوی دا وعده ماته کړه او دوی داسې وکړو چې د سخي عبادت یې شروع کړو. نو د الله تعالی دا حکم یې ونه منو او خپله وعده یې ماته کړه. بله دا چې الله تعالی ورته فرمایلي وو چې تاسو عبادت به صرف زما کوئ. نو دوی د حضرت عزیر علیه السلام د الله تعالی سره شریک جوړ کړو. دوی دا نظریه وه چې عزیر علیه السلام نعوذ بالله د الله تعالی زوی دی. نو بیا مغه خپله وعده ماته کړه. بیا الله تعالی ورته بل حکم کوي، بل ورته کوي، د څلورو خبرو نه منې کوي. نو نه دوی د الله تعالی هغه حکمونه ومنل، او الله تعالی چې د کوم شیز نه منې کوي نو د هغې نه منې هم نه شوه. نو الله تعالی فرمایي چې دا ډېر عجیبه خلک دي. نو الله ورته فرمایي: وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائیل، کله چې مونږ وعده واغسته د بني اسرائیلو نه. نو دا وعده ته کله الله اغستې وه؟ نو یو خدا ده چې کله دا ټول انسانان الله تعالی پیدا کړه، د آدم علیه السلام نه چې الله تعالی پیدا کړه د سرو میږیانو په شکل کې، نو د دې ټول مخلوق نه الله تعالی وعده اغستې وه چې لا تعبدون الا الله، عبادت به نه کوئ مګر صرف د یو الله تعالی به کوئ. نو دوی خپله وعده ماته کړه. دویمه دا ده چې په تورات کې ته الله تعالی د دوی نه وعده اغستې وه چې ګوره فرض صرف زما عبادت به کوئ، د بل چا به نه کوئ. خو دوی د الله خبره ونه منله. یا دا ده چې د هر پیغمبر په ژبه باندې الله تعالی د هر امت نه دا وعده اغستې ده چې لا تعبدون الا الله، عبادت به نه کوئ مګر صرف د یو الله تعالی به کوئ. خو دوی د خپله وعده ماته کړه. وبالوالدین احسانا، او د خپل مور و پلار سره به تاسو ښه سلوک کوئ. نو علما وایي چې دلته کې الله تعالی خپل حق ذکر کو، فورا یې ورسره بیا د مور و پلار حق ذکر کو. وایي د هغې وجه دا ده چې یو زمون خالق حقیقي دی، یو زمون خالق مجازي دی. نو دا مور و پلار زمون دپاره خالق مجازي دي. مطلب دا دی چې د الله تعالی په حکم باندې مونږ پیدا شوي یو، خو که زمون دا مور و پلار نه وي نو په دې دنیا کې نو. نو ځکه الله تعالی د خپلې بندګۍ حکم وکړو، بیا وایي چې وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره ښه سلوک کوئ. دویمه دا ده چې انسان خو پیدا شو، خو اوس د انسان تربیت کوونکی بیا د مور و پلار دي. نو ځکه الله تعالی خپل حق ذکر کو، او بیا الله تعالی فرمایي وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره تاسو ښه سلوک کوئ. علما فرمایي چې د مور و پلار دپاره حقوق یو دا دي چې په ژوند باندې دي، او یو دا ده چې په مرګ باندې دي. د مرګ نه بعد هم د مور و پلار حقوق دي. نو علماء کرامو ذکر کړي دي چې د مور و پلار دپاره په ژوند کې چې کوم حقوق دي نو هغه دوه قسمه دي. یو حقوق په دنیا کې دی، یو حق د آخرت دی، یو حق د دنیا دی. د آخرت حق دا دی چې مور و پلار له به دعوت ورکړي، د نیکۍ حکم به ورته کوې،
د ښایسته اخلاقو خبره به ورته کې او په دین باندې به یې پوهه کې. ځکه چې یو وخت داسې و چې دا بچی د مور و پلار پوهه کوو، نو داسې وخت به راشي چې کیدای شي دا بچی پوهېږي، نو دی به د خپل مور پلار ته وایي چې ګوره دا خبره غلطه ده، دا صحیح ده، په دې لاره باندې روان شه، په دې لاره مه ځه. نو د بچي دپاره حکم دا دی چې تا د مور پلار سره احسان وکړه، په دنیا کې اوس د آخرت فکر وله وکړه، د آخرت تیاری وله وکړه او په آخرت باندې صحیح روان کا. یو او دا دنیا په دنیا کې چې ورسره احسان کوي، نو بیا دا دنیاوي احسانات دوه قسمه دي. یو هغه احسان دی چې د مرګ نه مخکې دی، او یو هغه احسان دی چې د مرګ نه بعد دی. نو د مرګ نه مخکې په یو بچي باندې د پلار حق دا دی چې بالمالي د مال په ذریعه باندې د پلار سره احسان وکړه. مطلب دا دی چې په هغه باندې نفقه، په هغه باندې خرچه، د هغه جامې او د هغه د ډاکټر خرچه په یو ځای باندې لازم ده. وبالوالدین احسانا په دنیا کې یو حق په ځای باندې دا دی چې مال به پې لګوي. دویم دا دی چې بالخدمت خدمت به کوي، جاني خدمت به کوي. مثلا پلار پریوتو په کټ کې دی، مور به یې پریوته، نو د هغې د بدن خدمت دا په دې ځای باندې لازم دی. او دریم بالاخلاق الحسنه، د یو پلار او مور حق دا دی چې یو زوی د هغوی سره عاجزي وکړي د هغوی مخې ته، هغوی ته داسې خبره ونه کړي چې هغوی په هغې باندې خفه شي. نو په یو ځای باندې بل حق دا دی. نو د مرګ نه مخکې په یو ځای باندې حق دا دی چې ګوره د آخرت هغه تعلیم به ورته ورکوي. دویم دا دی چې مال به پې لګوي. دریم دا دی چې خدمت به یې کوي. څلورم دا دی چې په ښه اخلاقو به د هغه سره معامله کوي او د ده مخې ته به عاجزي کوي. او د مرګ نه بعد په یو ځای باندې د خپل مور و پلار دپاره یو حق دا دی الاستغفار لهما، چې د مور و پلار دپاره به استغفار کوي، بخښنه به ونه غواړي، دعاګانې به ونه کوي چې یا الله تعالی څنګه دوی زما تربیت کړی په ماشوموالي کې، نو اوس ته به دوی باندې رحم وکړه. رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، یا الله تعالی زما په دې مور و پلار باندې رحم وکړي لکه څنګه چې زما په ماشوموالي کې دوی زما تربیت کړی. نو په یو بچي باندې حق دا دی چې د مور و پلار دپاره به دعا کوي. بل و اکرام صدیقهما، د هغوی چې کوم ملګري دي، د مور و پلار چې کوم ملګري دي، د هغوی سره به ښه سلوک کوي. نبی علیه الصلاة والسلام به د خپل بیبیانو د ملګرو هم خیال کوو. کله چې حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها وفات شوه، نو نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله کور کې داسې صفاحه کړه، نو فرمایل به چې د خدیجه چې کوم ملګري دي نو هغې له ولېږئ. نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې دا ولې؟ وایي دا د هغې د وجې نه د دې د ملګرو په ما باندې حق دی. نو دغه شانته کې د یو پلار چې کوم ملګري دي، نو د هغوی سره به هم انسان ښه سلوک کوي، د هغوی به اکرام کوي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل په لاره باندې روان او یو قیمتي اس باندې سور او پټکې والی او مزیداره جبې اغوستې وه. یو باندې چې سړی ولې مخې له ورغی او هغه په خر باندې سور و. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه راکوشو او د هغه سره ډېره غاړه میلاو کړه او بیا هغه خپله جبې وله ورکړه او پټکې وله ورکړو، اس یې وله ورکړو، دی په خپله په خر باندې روان شو. وایي دا خر دې ماله راکړه. لکه دې زمانه کې چې یو سړی مثلا په مرسډیز کې ناست او بل سړی په موټر سایکل روان وي او دوړه پسې خېږي او هغه ورته ووایي چې بس دا موټر سایکل مال راکړو، د مرسډیز ته بوځه، داسې حالت. نو د صحابه دا کوم ملګري چې ورسره وو، نو ورته یې مونږ ته ډېر اوږد سفر را په غاړه دی او تاسې یې به چې دی نو هغه اس هغه له ورکړو، پټکې دې مو له ورکړو. نو هغه بیا اصل کې دا د ده پلار زما د پلار ملګری و، لکه دا سړی هم ملګری نه و، د ده والد صاحب زما د والد صاحب ملګری و. او ما د الله د رسول نه اورېدلي چې د خپل پلار د ملګرو سره ښه سلوک کوئ. نو په یو ځای باندې لازم دا ده چې د هغه د پلار کم ملګري دي، نو د هغوی به قدر کوي او د هغوی به احترام کوي. دریم وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، چې هغه تعلق چې هغه د پلار په وجه باندې یو انسان ساتي، لکه مثلا د پلار خویندې دي، نو د پلار د وجې نه خلک ورسره تعلق ساتي. دغه شانته کې د هغه د ورارګان دي، د پلار ورارګان دي، نو د پلار د وجې نه ورسره خلکو تعلق ساتو. نو که پلار وفات شو، نو بیا به یو انسان د هغه رشته دارانو سره تعلق د پلار د وجې نه ساتي. دا بل حق دی. بل والدعاء لهما، د هغوی دپاره به دعاګانې کوي. نو مخکې استغفار تېر شو چې بخښنه به وله غواړي، او بله دا ده چې دعاګانې به وله کوي، د آخرت د منازلو د اسانېدو او د جنت دعا به وله کوي.
شپږم دا دی والصدقة عنهما د هغوی د طرفه به صدقه کوي. نو لازمه نه ده چې انسان چې دی نو د هغه پسې غټ خیرات وکړي او ټول خلک را جمع کړي، لازمه خو نه ده. او د انسان چې څومره وس رسېږي که د نغدو په شکل کې دغه شان ده کې که انسان بس یو ټایم یو ډوډۍ ورکړي او په دې نیت یې ورکړي چې دا زما د مور و پلار پسې صدقه شوه، نو الله تعالی یې ورته رسوي. دغه شان ده کې یو قرآن مجید واخلي او یو چا له ورکړي چې په دې کې تلاوت کوو د دې ثواب به زما مور و پلار ته رسي، نو بالکل ورته ثواب رسي. والصدقة عنهما د مور و پلار د طرفه صدقه کول. بل وتنفيذ وصيتهما د مور و پلار وصیت د هغې قایمول. چې مور و پلار کم وصیت کړی دی نو هغه وصیت به یو زوی پوره کوي، نو دا په یو زوی باندې لازم دي. بل اداء الحج والعمرة والصوم عنهما که چېرته کې په هغوی باندې حج پاتې نو انسان به د هغوی د طرفه حج بدل کوي. حج بدل دا دی چې انسان په خپله باندې یا یو څوک ولیږي او هغه له پیسې ورکړي، ورته وایي چې زما د مور و پلار د طرفه یا د پلار طرفه یا د مور د طرفه چې هغوی حج نه دی کړی نو ته حج وکړه، نو د هغه ذمه پرې فارغېږي. تر دې پورې علماو لیکلي دي چې که چېرته کې د یو سړي دومره وس نه کېږي چې د دې ځګي نه ولیږي، نو د کم ځګي نه چې نږدې حج کېږي نو د هغه ځګي نه د سړی ولیږي. لکه مطلب دا دی چې که د دې دیر نه یو سړی ځي او پیسې پرې ډېرې راځي نو هغه داسې وکړي چې یو سړی په لاهور کې دی نو هغه ته وایي چې دغه ځای نه ته لاړ شي. که دغه وس نه کېږي چې څوک په سعودي کې دی هلته دې هغه ته ووایي چې ګوره زمونږ د پلار طرفه ته حج وکړه، نیت پکې دا وکړه چې څومره روپۍ پرې راځي زه به در ولېږم ځه. یا مثلا یو زوی دی هغه به سعودي کې دی نو هغه د یو حج چې د خپل پلار لپاره وکړي. نو اداء الحج والعمرة یا که فرض که د هغه نه چېرته کې عمره پاتې شوې ده، مطلب دا دی چې عمره یې کوله او دی په دې منځ کې استوفات شوی نو عمره خو لازم شوه، یا عمره ترې خرابه شوې ده نو یو زوی باندې لازم دا دی چې د مور و پلار د طرفه هغه خپله عمره وګرځوي. والصوم عنهما دغه شان که د هغوی نه روژې پاتې شوي دي نو د هغې روژې خو دی نشي نیولی خو د هغې فدیه دې ورکړي. نو په یو بچي باندې لازم دا دی چې د مور و پلار د طرفه که هغوی حج نه دی کړی نو چې حج دې وکړي، که عمره یې ماته شوې ده چې عمره دې وکړي، او که روژې نه دي نیولې چې د هغې فدیه ورکړي. خو نو زه وایم چې دا بچي ورې وروسته بیا دې ته جوړ نه وي، خو د یقینو کې د بسې وکړي نو د هغې نه مخکې خپل معاملات او خپل کاغذونه په خپله باندې کلیر کوئ. یعنې که دې بچو ته یو ځل دا پټۍ پاتې شو په خو د یقینو کې د بسې وکړي. که دا پیسې ورته پاتې شوې بالکل یې د پسې نه کوئ، بابا بس هغه ډېر زیات ذکرونه کړي وو هغه ورسېدلی دی هېڅ خبر نه ده، که حج یې نه یې کړی بس خدای به وبخي نو بیا خو ته راتلی بسې نه شي، نه بسې کونټۍ راغستی شي. اوس دې کونټۍ په اختیار کې ده، اوس چې څه کوې نو په خپله باندې کولی شي، که یو بل دا طبع د پسې کېښودې نو بیا پسې څوک راځي، بیا د هغوی اختیار دی چې څه پرې کوي نو بیا پرې کوي. نو خپلې ذمې وس فارغ کوي. نبی علیه صلات وسلام یو حدیث کې فرمایلی دي که د چا په یو انسان باندې حق یا هغه واجبات اعمال چې انسان نه دي کړي وایي نن دې وکړي، وایي ځکه سبا چې کم دی نو وایي نه به درهم بیا په کار راځي نه به دینار په کار راځي. او حقیقت دا ده چې دا پلاران دا مشران دا ټول عمر د خپل اولاد دپاره ډېر زیات څه کوي، ډېره سخته برداشت کوي. خو دا اولاد چې دی چې دا بابا مړ شو نو ګوره بیا هېڅ په کار هم نه راځي، بیا ډېر داسې کار ډېر زیات پرې خفه کېږي چې دا مفت چې کم شی دی چېرته کې تلاوت پسې وکړي یا چېرته کې چې دی نو فاتحه پسې ووایي، دا مفت چې کم اعمال دي دا پسې وکړي، یو روپۍ هم دا پسې څوک نه لګوي. نو اوس خپل ذمې خپل احکامات دا په خپله باندې پوره کوئ. انسان باندې حج لازم دی نو ولې ټال مټول کې، انسان باندې مثلا زکات د خپل مال دی نو ولې ټال مټول کې، دا باندې روژې پاتې نو ولې په خپل زندګۍ باندې نیسي، نو دا حق دی. او بل د مور و پلار دپاره حق دا دی چې زیارت قبرهما د مور و پلار د هغوی د قبر زیارت کول. مطلب دا دی چې یو بچي له پکار دا دی چې کله کله د خپل مور و پلار قبر خواله ورځي. تر دې پورې علماو لیکلي دي چې د جمعې په ورځ باندې ورشي، د اختر په ورځ باندې، نو ډېر خلک داسې چې د هغوی د مور و پلار قبرونه په د اکثر بارانونو کې ورلیدلي پته ورته هم نه وي، خلک ورته بیا ویله کوي د پلار قبر د ورلیدلی دی، نو که دی ورتلی په جمعه کې یو ځل ورتلی په هفته کې نو هم ورته پته لګېدی. ډېر خلک داسې چې په یو ګنجان قبرستان کې خپل والد صاحب د بند کړی په هغې باندې بیا درب ولاړي بیا ورته پته هم لګي وایي دا و که دقه و نو که فرض که ته ورتلی دواله نو تا ته پته لګېده که نه. نو د مور پلار باندې په یو بچي باندې حق دا دی چې هغه د مرګ نه بعد د خپل مور پلار د هغوی د قبر زیارت له ورځي دعا ورته کوي. دیو جن پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم
په حدیثو کې د مور پلار ډېر حقوق ذکر کړي دي او موږ به مش نمونه خروار یو څو احادیث ذکر کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمای وجاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم فاستأذنه في الجهاد یو سړی راغی وای د الله د رسول نه اجازه طلب کو چې زه جهاد لازم نبی علیہ السلام وته فرمایي چې احي والديك والداك استامر پلار ولي ژوند دي وای هغه ته چې نام قال ففيهما فجاهد مطلب دا چې دا غوی د خدمت وکا بس تا د پرغټ جهاد دا چې د مور پلار خدمت وکي علماء چې د کې دا جهاد پر ځین نو ځکه که پر ځین شو نو غره بیا د مور پلار نه اجازه هم نشته په دغه ټیم کې فرض کفایي وو نو دینه دا خبر معلومه شو چې هغه اعمال چې هغه فرض کفایي دي نو که مور پلار خپه کېدا نو پکار دا چې انسان د مور پلار خدمت وکي لکه مثلا ته جنازې لذي او په دغه ټیم کې چې نو ستا پلار بکټ کې پروت دی دا جنازه خبر سي کفایي ده او هغه ته باغ ټیم کې ستا د خدمت ضرورت دی او تور راولګي سیب او جنازې لاړ شي او غفلار په دې کټ کې پرې نه د ګناه و مثلا زبدي سيو مچ بده دور کې انسان چې لیلزي سی روزي لزي ای زموږ درس لرازي لکه چې څوک خپنه شي مثلا زموږ درس له څوک راځي نو دا کوم لکه د سید چې فرض کفایي ده که څوک کینه نه اسنو څه ګناه خو نه کیږي هو پیدا خپل ده نو که فرض کې یو پلار دی هغه په کور کې داغه ضرورت دی مور داغه ضرورت دی او ته خامہ خرازیل دغه غنټه تیرې د مور پلار خدمت وکړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غوي خدمت وکړه ابي امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو سړی راغی وی فرمایل الله رسول ته چې ما حق الوالدین علی ولدهما د والدینو په خپل بچو باندې څه حق دی و نبی علیہ السلام وته په انسان او الفاظ کې وی چې هما جنتک و نارک بس اسانه خبر ده چې دا ستا جنت هم دی او ورم دی ځا مستاخو خدانو کدوې خدمت کوي جو جنت ته بلار او کدوې خدمت نه کوي د نه خپي جو جهنم ته بلار شي مستاخو خدا جنت ته ځي که جهنم ته ځي دینه دا خبر معلومي ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي ان رجلا اتاه فقال ان لي امراه وان امي تأمرني بطلاقها ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ته سره راغی ورته وی زما خزدا او ما خپل مور دا حکم کوي چې طلاق یې نو څه چل وکم وای ما ابو درداء رضی الله عنه چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د الله رسول الله اوریدلی چې فرمایل به الوالد اوسط ابواب الجنه چې دا پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده نو په ان شئت فازع هذا الباب او احفظه ستا خو خدنو کله دروازه ماته او کنه په خپل ځای باندې ټینګه ساتي نو دسی وتاونه چې دا خزې طلاق کو مطلب دا دی چې د مور پلار خیال ساته اگر قبل حدیث کې دا راغلی دی چې کته مور پلار حکم کوو دا خزې طلاق نو علماء چې دې مطلب دا دی چې کستا خزې ته ګناه وو امر پلار ته حکم هم کوو بیا خیر دی طلاق او که ګناه وته نو استا مور پلار اسی بسین ختی دي دا ته ځکه هم چې تاسو چې دن واسینه چې وس خامخا چې دن په مخ باندې لاس راکړي چې دا خدای کار وشو او خپل بچو ته وایي چې خلاص هم دي او طلاق ولا ورکدي سي نه و دې خبروم ځان کوي چې څنګه د مور پلار حقوق دي نو د خشن په تاسو باندې وای د خپل بچوم حقوق دي ډیر کړه ته بدسي چې یو زویوا د خپل مور پلار د نافرمانی د وجنه جهنم ته ځي ډیر کړه ته بدسي چې یو پلار به د خپل بچو حقوق نه پوره کوي د پلار وکم جهنم ته ځي یوازې نسی نه چې لکه تاسو حقوق شته د اولاد حقوق نشته په شریعت کې دا ایکوال دي برابر دي حضرت انس رضی الله عنه فرمای و د الله رسول او فرمایل چې من سره ان يمد له في عمره ويزداد في رزقه نو نبی رسول الله فرمایل چې کله چا دا خوخی چې د په عمر کې الله تعالی برکت واچي او کله چا دا خوخی چې د لپاره روزي الله ورکی نو دې سوي کې چې د مور پلار خدمت کوي او د هغه سره د خطا تعلق ساتي نو الله تعالی په عمر کې برکت ما چې الله تعالی ولا پراخ رزق هم ورکي و بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل یو حدیث کې فرمایل چې رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه دا انسان دا پوزه دی په خاورو کې ککړ شي یعنی مطلب په الفاظ دیگر سره چې خلک خدای دې خوار کی دې خدای خوار کی دا دې خدای خوار کی وچا تاسو کو چې مې یا رسول الله دا الله رسول دا سوق دی ودا الله رسول فرمایل چې من ادرک والديه عند الكبر او احدهما ثم لم يدخل الجنه هغه انسان چې مور پلار دواړه یا یو بوډا شي او دې دومره خدمت ونه کې چې د جنت ته داخل نشي
نو دا انسان دی برباد شي او دی برباد شي او دی برباد شي. نور هم د احادیث ته خونه د دا خبره معلومیږي چې د مور او پلار داوی حقوق ډیر زیات دي او داوی حق پوره کول ډیر مشکل دي. انسان داوی حق نشي پوره کولای. نو بکار دا چې به حیثیت د مسلمان مو د مور او پلار داوی حقوق هغه پوره کوو. نو نوجوان طبقه له خصوصا په دې خبره باندې سوچ پکار دی چې مور او پلار دی هغه مشران بعض ټیم کې بډاوالي ته ورسیږي. یو خبره به تیزه کوي، یو خبره به داسې چې د هغوی مضبوط به نه پرېوځي، نو هغوی په طریقه باندې پوهه کول پکاري او د هغوی د حقوقو د ادایګۍ د هغې خیال پکار دی. نو ځکه الله تعالی دلته وفرمیل چې وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل کله چې هم وعده واخیسته د بني اسرائیلو نه لا تعبدون الا الله چې عبادت به نه کوئ مګر د یو الله وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به ښه سلوک کوئ. دا نور ان شاء الله چې بیا وایي بیا به د آیات ترجمه را سره تاسو وکړئ. الله تعالی دې موږ د عمل کولو توفیق نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.